السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو د سیفیونه بریلیونه یو مشر ابوالفیض جهل اعظم چې اغي د تبلیغ په ملګریو باندې او دعوت تبلیغ کول ول باندې د خوارجو ټپله غول یدو اول یې تو سه د دی ابوالفیض کلیپ ورویا ان شاء الله غینه بعد بزاو د مولانا الیاس رحمت الله علیه چې کومه ملفوظات باندې دروغ ویلي دي انو هغه حواله به هم دي ته ولګم اینه بعد به د کور حواله دي ته ولګم چې دا ابوالفیض جهل اعظم صاحب بریلای د خپل کور نه هم نه ده حبات انو هغه دی وجنه دغه جهالت بر بنا خبرې کوي او د اوس عصر تبلیغیان چې دي د اوس عصر تبلیغیان نمې د تبلیغیانو دی په واقع کې وهابیان دا موږ تجربه ده چې په تبلیغ ولاړ شي پاکستان ته یوه میاشت یې تېره کړه د هغې خوا چې راشي وایي 12مه بیا څه شي ده زیارت بیا څه شي دی تعویض بیا څه شي دی عین د وهابیانو عقیده ده مازې رنګ د تبلیغ دی نوم یې د تبلیغ دی نور عین خوارج دی عین د وهابیانو عقاید لري زبر د یو عقیده ذکر کوم ملفوظات الیاس دا د تبلیغیانو یو کتاب دی ګوره د دې د کتابو حواله پیښوم ملفوظات ملګرو زبردست اول د ملفوظات اعلی حضرت نه یو حواله پیش کوم په دې کې اعلی حضرت احمد رضا خان بریلای صاحب لیکي چې خلاف شریعت په خبره کې تعویل کوله یی چې بزه اکابر اولیاء کرام نه کده سه خبره یا د سه کلمات صدر شي چې هغه په ظاهر د شریعت خلاف وي نو په هغه کې دوی چې دا عام معذور ګڼل شي ابوالفیض بریلی صاحب ته د خپل مشر پات نشته چې ته مشر سي او ته د تبلیغ په ملګریو باندې د حوارجو ټپه لګوي افسوس خبره ده ته په علمیت باندې دا یو بل کتاب د مسرا عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جایزه د بریلیون صاحبزاده غلام نصیر الدین سیالوی صاحب هغه په صفحه نمبر 391 باندې دا خبره کوي نوٹ بزرگوں کے ملفوظات میں کچھ باتیں ان سے غلط منسوب ہو جاتی ہے ابوالفیض بریلی صاحب ته د خپل اکابرینو کتابونه وکسا چې آغا په ملفوظاتو ته څه نظر لري نو ته ارچګې دلته کې د تبلیغ په بنی په ملفوظاتو باندې اعتراض کوي د خوارج ټپه لګوي افسوس خبره ده ته په عقل باندې د ته په علمیت باندې چې په یو انسان کې جهالت وي هو دومره نه وی لکه د څومره چې په توسه په سیفیونه بریلیونه کې جهالت تا دا یو بلکې توپ دا د بریلیونه ابوالفیض بریلی صاحب ان شاء الله دا کتابونه مطالعه کا آینده دی پر بیا په تبلیغ کو ملګریو باندې دغه رنګ جاهلانه اعتراضات نه کوي دا رویداد مناظره ال راولپنډي ګستاخ کون دا چې په پندای کې کومه مناظره شوی و د پروفیسور طالب الرحمن سره د توسه د حنیف قریشی نو د هغه مناظره رویداد لیکل شو دا په دغه کې په صفحه نمبر 530 او په صفحه نمبر 531 باندې دا دوی حواله ان شاء الله بیا کا ویډیو ته ورسېده دا وکسا چې سترګې د ګلاو شي چې دغه رنګ جاهلانه اعتراضات چې دي هغه بیا د تبلیغ په ملګریو باندې نه کوي د صفحه نمبر 531 په حاشیه کې دا خبره کوي कि वह से मलफूज़ात व मंसूबात है और इन मंसूबात व मलफूज़ात जबकि इनकी तारीख़ी व हकीकी हैसियत भी मुसल्लम नहीं है की बिना पर अवलिया पर कोई तौर नहीं किया जा सकता है ابوالفیض بریلی صاحب اول خبره خدا دوی چې د ملفوظات نه عقیده ثابتېږي نه او اتو د خپل علما کرام چې دي دې کتابونه وکسا ان شاء الله یو نظر وته ولره نو بیا د پوره بو دغه رنګ جاهلانه خبره نه کوي په دغه کلیپ کې ابوالفیض بریلی دومره دجل او فریب کړه دا او اکابرین دعوت او تبلیغ کې ملفوظات حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه کوم او ملفوظات دی پاره کې دومره دجل او فریب کړه دا نو دا غریب په دومره اردو باندې ها پرغه اردو باندې هنه پیږي او یو دومره دجل او فریب د جهالت مظاهره کوي چې د ملفوظات نه عقیده ثابتوي او بل دلته کې چې کومه په ملفوظات کې 42 نمبر ملفوظ کې کومه خبره لیکل یو هغه یې چې د په یو حد کې مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
का ये फिक्र था कि मुसलमान दो ही किस्म के हो सकते हैं, तीसरी कोई किस्म नहीं। अबुल फैज सैयद दलता कि खुदा چې کومه خبره چې کوي دا خو د مولانا سید ابوالحسن علي ندوی د هغې د حد ولې خبره کوي چې د هغې په حد په فکرې کې دغه رنګه خبره لیکلې وه. جاهل اعظم صاحب ته دومره معلومات نشته ده چې دا خبره دی چا کوي او دلته کې خبره او ورچسپن کوي په چا باندې.